خیبر پښتونخوا په چترال کې د پوز او تحریک طالبان یا ټي ټي پی ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ټي ټي پی وايي شپږ پوځیان وژلي، خو چارواکي وايي 3 سرتیري یې زخمیان دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د سپټمبر پر 3 جونیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې له ناټو ځواکونو پاتې وسلې د ټولې سیمې لپاره خطر دی. د چترال ضلع ډیپټي کمشنر محمد علي د سپټمبر پر 4 مشال راډیو ته ویل چې په نښتو کې 3 سرتیري زخمیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ځینې لویې لارې تړل شوي دي. په بمبوریت او اشکویي کې ډزې تبادله شوي دي. وسلوالو ځینو سیمو ته د ننوتلو کوشش کړی دی. زموږ 3 سرتیري زوبل دي. د چا د وژل کېدو راپور نه دی راکړل شوی، خو ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې ده چې په بمبوریت کې 2 کلي او د پاکستاني پوځ ځینې چیک پوسټونه نیولي دي. دوی زیاتوي چې په جنجیرت کوه سیمه کې 6 پوځیان وژلي او د هغوی وسلې یې له ځان سره وړي دي. ټي ټي پی د بریدونو ته د ملاکنډ عملیات نوم ورکړی دی. د پاکستان پوځ د دې نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چترال ډیپټي کمشنر محمد علي لخوا مشال راډیو ته په ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې وسلوال د موسم د بدلیدو په وخت د افغانستان له کونړ او نورستانه د دوی سیمو ته ورځي. د هغه په وینا امنیتي ځواکونه هر وخت د هر قسم حملې په شا تمبولو لپاره بیداره دي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې پخوانی مشر محسن داوړ د چترال پر بریدونو اندېښنه ښودلې ده. هغه په یو بیان کې ویلي چې وسلوال د واخان دهلیز کوریډور د نیولو هڅې کوي، خو په وفا کې په دې اړه هیڅ تشویش نشته. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو ادعا کړې وه چې د 2021 کال د اګست پر 15 د طالبانو لخوا په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شوي دي. خو په کابل کې د طالبانو حکومت او د تحریک طالبان پاکستان دا تور دوي چې دوی د افغانستان له خاورې حملې کوي. ټي ټي پی د اګست پر 4 په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو چې دوی له قبایلي سیمو فعالیت کوي. د ډلې ادعا کړې وه چې د پاکستاني چارواکي د خپلو ناکامیو پټولو لپاره پر افغانستان پړه اچوي. روز محمد سلیمان خیل، قبایل نیوز، ژوب.